د مکی مکرمه هغه مصیبت زده او د مشرکینو اذیتونه او تکلیفونه برداشت کوونکي صحابه کرامو ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی د پاره ارشاد فرمایي محبوب پیغمبر د ټول کائنات اسمانونه ازمکه او سچ دي په منځ کې د خاص مقصد لپاره ما پیدا کړی دی او قیامت راتلونکي دي هم راتلونکي دي ته د دوی نه مخ واړه په طریقه بهشکه استعرف هغه خلاق دی خالق دی د کائنات او علم ولا دی او اے مسلمانانو تاسو ولې غمجن کیږئ تاسو ولې سوچ او فکر د پریشانی کوي تاسو ته کوم نعمت چې درکړل شوی دی هغه سبع مثاني یعنی و هغه آیتونه چې کوم سورۃ الفاتحه سورۃ الشفاء القرآن د ټول آسماني علوم او خلاصه د سورۃ فاتحه په شکل کې تاسو درکړل شوی دی چې تاسو د هدایت لپاره او تاسو د روحاني او د جسماني امراض او د شفا او د علاج لپاره او دا شان چې تاسو د ګناهونو د معاف کېدو لپاره د الله سبحانه و تعالی سره د تکلم او د خبرو اترو لپاره یو داسې مبارک سورۃ تاسو درکړل شوی دی داسې مبارک کلام تاسو درکړل شوی دی چې کله انسان سورۃ فاتحه لولي او یو آیت وایي الله سبحانه و تعالی خپل بنده ته جواب ورکړي کم الفاظ چې موږ تاسو په سورۃ فاتحه کې ادا کوو د هر آیت جواب الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته راکړي او دا سورۃ فاتحه ده چې د الله جل شانه او د بنده په منځ کې دا تقسیم دی نیم سورۃ کې چې بنده ته الله جل شانه د دعا طریقه ښيي چې زما بنده ما نه څه حاصلول غواړي څه شی اغوښتل غواړي او هدایت اغوښتل غواړي چې کوم څه زما نه طلب کول غواړي د دنیا او د آخرت کامیابی مخکې زما تعریف بیان په کومه طریقه تعریف بیان هغه طریقه الله تبارک وتعالى منتخي الحمدلله رب العالمین ټول جمله ثنا صفت په کائنات کې د انسان کېږي په کائنات ذره ذره کې څومره صفت کېږي او پچا کې څومره خوبي ده پچا کې څومره کمال دی هغه الحمدلله ټول تعریفونه هغه لپاره په کائنات کې کوم ماهر انسان او د شخصیت او د فرد او د شان چې د اجناس او د کوم څه تعریف کېږي لکه الحمدلله حقیقت یې الله جل شانه تعریف دی ځکه رب العالمین د ټول کائنات ټول مخلوقات پیدا کوونکی ذات دی او بیا الرحمن الرحیم مخلوق کی مهربان دی مالک یوم الدین مالک د ورځې قیامت دی او بیا بنده الله رب العالمین د خپل عاجزی پیش کړي خپل بندګي پیش کړي ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف ستا عبادت او صرف تا مدد غواړو او دا تر دې پورې دا بنده د الله تبارک وتعالى حمد و ثنا او تعریف بیانول دي اوس بنده د الله تبارک وتعالى څخه غواړي اهدنا الصراط المستقیم هغه نه غلا هغه هدایت دار نو ګوره د سورۃ فاتحه د الله تبارک وتعالى طرفنا بنده ته یو ډېر لوی نعمت دی یو ډېر لوی نعمت دی والقرآن العظیم قرآن عظمت والا نو تاسو هم جن کې ولي لہذا چې دومره لوی نعمت ما تاسو درکړې دي نو مخکې اوس فرمایي لا تمدن عینیک مغرض وتخبل نظرنا الى ما متعنا به طرف د هغه څه چې فائدہ ورکړي موږ الى ما طرف د هغه څه متعنا به چې فائدہ ورکړي موږ باغي ازواجا منهم جماعتونو د کافرانو ولا تحزن عليهم او مغم جن کې په دوی باندې تاسو ته مؤمنانو دومره لوی نعمتونه ملو دي د ایمان دولت د هدایت دولت د قرآن عظیم الشان په شان کې یو نعمت د سورې فاتحه په شان کې عظیم سورۃ دا نعمتونه چې تاسو ملو دي لا تمدن عینیک دي کافرانو مشرکانو اعمال او دولت کا تاسو باندې نظر مکوئ تا خو सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात دا خو سور نو دا وي هغه ظاهري چمک دمک دي او تر دې پورې چې ظاهري چمک دمک هم دا وي لپاره چې د چین سکون آرام نشته دی وجنه ډېر محقق شخصیت دی دینی دنیوي علومونه هغه ډېر لوی حساب برخه الله تبارک وتعالى ورکړو حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمه الله هغه د ټولې دنیا کونی ته ګرځیدلو او دا شانتي هغه دنیوي علم هم دومره و چې کله خپل تعارف وکړو په بار ټول دنیا به حیران شو لہذا هغه فرمایي چې دا کافرانو چې کوم ټینشن او ډیپریشن او انزایټي وغیرہ چې کوم د بیماریانو نمونه اخلي او د دې بیماریانو خاص کر د ډیپریشن او ټینشن د دې معنی د مسلمانانو په مذهب کې او د هغه په ډکشنریانو کې د معنی نه ملایي دا یو ځای دا بیانې چې دا ډیپریشن او ټینشن او انزایټي دا د کفر هغه نحوست دی چې دا وایي د کفر د وجنه د گمراهۍ د وجنه د زلالت د وجنه دا وایي په دماغ باندې هغه وخت یو بوج پروت دی هغه نحوست او هغه بوج دا وایي چې د ډیپریشن او ټینشن د نمونه مسلمان لپاره ټینشن او ډیپریشن او انزایټي نشته مسلمان چې په سر درد وي دي سره ګناهونه معاف کړي تر دې په حدیث پاک کې راځي نبی اسلام فرمایي چې مسلمان خپل جیب ته لاس کې اوسې لټول واړي پیدا نشي زړه در دې چې تروښوي نه به په بل جیب کې پیدا شي په دې تکلیف باندې هم الله تبارک وتعالى ته یو نیکی ورکړي حاضر ورکړي نو به چې کله بیمار شي به چې کله دردمن شي او به چې کله غمجن شي قدم په قدم باندې درجات چتي ګناهونه او معاف کړي الله تبارک وتعالى په نسبت کې مقام چتي د مسلمان لپاره ټینشن او ډیپریشن او انزایټي او دا څه نشته چې څومره تکلیف ورته راسي هغه په ایوس کې د ګناهونه معاف کړي او موږ تاسو ګورو چې څومره ترقی یافته ممالک دي هغه ملکونو کې د خودکشي رجحان د ټول زیات ولې هغه سره آسماني علوم او روحاني علوم نشته ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا هغه سره هغه وسایل اسباب نشته د کوم په ذریعه باندې روح ته سکون او تسکین ملایي
لهذا چې څومره ملکونه ترقي یافته په ټولو کې زیات دي هغه عمر هغوی په خودکشي او هغه خانداني نظام تباهي او بربادي او خپل ژوند نه تنګ او تنهایي وحشت او دغه شانتې نشي تماشې دي اخر د هغې په ذریعه هلاکت ثابت بازارونه ښارونه د هغوی داسې دي چې 24 غنټې خلک په نشه کې پراته دي زموږ د پډریانو په شانتې پوره قومونه پوره نسلونه تباه کېږي لګیا دي د دې بنیادي وجه سره د قرآن عظیم الشان په شان کې د هدایت کتاب ورسره نشته دی هغې باندې عمل نشته دی دا هدایت الله تبارک وتعالی چاته ورکړي اگر چې هغه ګناهګار ډېر کمزور خطاکار وي یو کمزور خطاکار سیاهکار ګناهګار مسلمان هغه ملکونو د کافرانو افضل او اشرف او اعلی دي ځکه د سره ایمان دولت دی اکثر ایمان دولت نشته وبهرحال الله تبارك وتعالى فرمای لا تمدن عینیک الی ما متعنا به تو هغه کافرانو مال متاع ته نظر مه کوه د هغې نه متاثره کېږئ ما او دغه شان ولا تحزن علیهم ما غمجن کېږه په دوی باندې که دوی ایمان نه راوړي نو غمجن کېږه ما ځکه انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء زما محبوب پیغمبر ته ته غواړې چاته هدایت نشي ورکولی دا هدایت ستا په لاس کې نه دی دا هدایت د الله تبارک وتعالی په لاس کې دی الله رب کائنات چاته هدایت ورکول غواړي کافر وي غیر مسلم وي خانه کعبې ته ګوري بیت الله ته ګوري او بیا مسلمان شي چا مسلمان کړي دی بیت الله د نظارې هېڅ چې ما وکړو ما زړه دا فیصله وکړه چې دا برحق دی او ډېر خلک داسې چې هغه د قرآن عظیم شان مطالعه په خپله باندې وکړي چا هم دعوت نه ورکړي اخر کې مسلمان شي دا اصل کې هدایت فیصلې برنه الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام تسلی ده ولا تحزن علیهم ما هم جن کېږه په دوی باندې واخفض جناحک او راښکته کړئ مټې خپل للمؤمنین د ایمان والو لپاره مؤمنانو سره داسې وخت تېروه پیغمبر علیه السلام ته او د هغې نه بعد موږ او تاسو قیامته پورې راتلونکي مسلمانانو ته دا ترغیب دی چې مؤمن بل مؤمن دپاره به رحم و کرم ولوي مینې محبت ولوي د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې المؤمن مألف مؤمن د محبت مرکز وي ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف هغه انسان کې هېڅ خیر نشته چې نه د سره خلک محبت کوي او نه دې د خلکو سره محبت کوي مسلمان لره په معاشره کې داسې ژوند تېرول پکار دي چې هغه ځای نه راښکاره شي چې زړه خوشحاله شي چې دا فلانکي صاحب راغی یو دعایه کلمات به راته وایي سلام به راته چې زما حال احوال تپوس به کوي زه به هغه ته دعا کوم هغه ما ته دعا داسې نه چې یو بل ته مخامخ شي سړی وي چې دا شر خو بیا راښکاره شو بیا به څه تنقیدي خبره به کوي بیا به څه بغض او عناد کینې خبرې به کوي تنزیه جمله به بیا وایي او داسې الفاظ به استعمالوي چې زما زړه به درې ورځې درمند وي داسې نه مؤمن د محبت مرکز وي مؤمن مألف د محبت مرکز وي چې کوم خوا ځي په کور کې په جومات کې په بازار کې په دفتر کې په کوم ځای کې چې وي مینه محبت اتفاق اتحاد خورئ نفرت نه خورئ نو واخفض جناحک للمؤمنین ښکته کړه مټې خپل ایمان والو دپاره یعنې د مؤمنانو دپاره چې دی نرم شه دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جمع ودرو صحابه کرام ته ارشاد فرمایل لینو فی ایدی اخوانکم د خپلو ورونو په لاسونو کې ځان نرم کړئ یعنې په سر کې ودرېږئ داسې لوز او داسې ډیله ودرېږه چې ستا د لاسه بل مسلمان ته بل مسلمان تکلیف ونه رسي یعنې د خپل مسلمان ورور په لاس کې ځان ډیله کړه ځان نرم کړه داسې کلک او شخ مه ودرېږه چې هغه بل ته تکلیف ورسېږي په رکوع کې او په سجده کې او په جلسه کې په داسې طریقې سره لمونځ وکړو چې بل مسلمان درته هغه چې دی بېزاره شي او هغه تکلیف ورسي واخفض جناحک للمؤمنین پیغمبر علیه السلام ته حکم دی او ټول امت ته ترغیب دی وقل ورته ووایه اني انا النذیر المبین بېشکه زه یروونکي اښکاره لا تمدن مغرضوه عینیک خپل نظرونه الی ما متعنا طرف د هغه څه چې فایده ورکړې زموږ به باغې ازواجا منهم جماعتونه د کافرانو نه ولا تحزن علیهم او مه غمجن کېږه په دوی باندې واخفض جناحک او راښکته کړئ مټې خپل للمؤمنین د ایمان والو دپاره وقل ورته ووایه اني انا النذیر المبین بېشکه زه یروونکي اښکاره